أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا عظیم غم او د عظیم سانحې په موقع راجمع زما ډېر قدردان محترم روحو علماء کرامو د حضرت شیخ صاحب شهید رحمه الله د هغه عقیدتمندان ډېر مشکور یم د دې ملګرو چې حکم یې وکړو د څو خبرې وکړه ما غوندې طالب علم او د حضرت شیخ صاحب شخصیت او د هغه مقام ډېر اوچت دی موږ به د هغه باندې څه ووایو خو ما په هغه ورځ ملګرو سره خبره کوله لکه چې د شیخ صاحب سره تعلق او د دې خانوادې سره تعلق زموږ ډېر زوړ دی خانداني او د والدینو تعلق دی نو هغه ټول د یو فلم په شکل کې هغه ټول ملاقاتونه او د حضرت شیخ صاحب سره هغه ټولې مکالمې هغه په دې ذهن کې چلېدې په کومه ملاقات شوی او په کومه مقابله اوس لږې ورځې وړاندې پېښور کې زموږ د یو ملګري زموږ د یو صحافي ملګري د هغه د برخوردار واده و د حضرت شیخ صاحب سره تعلق دی او حضرت شیخ صاحب او د هغه خاندان بچي ټول راغلي ول ته ملاقات وشو ما دا خبره کوله چې د حضرت شیخ صاحب ملګرو ته مې ویل چې حضرت شیخ صاحب یقینا چې یو ډېر لوی محدث یو ډېر لوی فقیه یو ډېر لوی عالم او بیا د پاکستان او د عالم اسلام علماء کرام په هغه مقام پوهېږي او په هغې خبرې کولی شي خو موږ غوندې خلکو دپاره حضرت شیخ صاحب او د ما دپاره هغه یو ډېر مشفق او مهربان دوست و ځکه چې د دې دومره لوی علمي عظمت هم او د دې عوامي مقبولیت هم چې کله به حضرت شیخ صاحب بلاخر ډېر په عوامي انداز باندې اواز کو خبرې یې کولې او ډېر په ګپ شپ په ماحول کې بیا موږ سره خپل تعلق او خپل محبت اظهار کړ یقینا دې ملګري به خپل شعر کې هم دا خبره وکړه او زه دا ګڼم دا به څومره د قتل او سخت زړه چې دومره خوږ انسان باندې د هغه ګوته چلېده او د دومره عظیم او خوږ انسان د وجود هغه تابیا کړې ده یقینا چې دا صالحه ډېره زیاته لویه ده دا غم ډېر زیات لوی دی او موږ محسوسوو دلته د راتلو د وخت کې موږ په پېښور کې یو ځای په دی چې چا سره رابطه شوي دي چې هره د دین او د مذهب سره چې تعلق لرونکي نه که د دې نه بهر خلک هم دي د هغې ځان په غم کې او په سوچ کې ګڼي او دې صالحې ته هغې د درد په شکل کې ګوري او د یو غم په شکل کې ګوري الله دې وکړي چې د حضرت شیخ صاحب برکات هغه په موږ تاسو ټولو باندې پراته وي د حضرت شیخ صاحب چې کله دعاګانې کړي دي په خپل ژوند کې د دې امت لپاره د دې ملک لپاره چې الله تعالی هغه قبول کړي او د حضرت شیخ صاحب درجات الله بلند کړي او هغه برکات په موږ باندې موجود وي او په موږ باندې جاري وي الله د حضرت شیخ صاحب وبخښي او د هغې درجات یې بلند کړي او د هغې خاندان ته او موږ تاسو ټولو ته د الله صبر راکړي وما علینا الا البلاغ